امام غزالی رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړی دا. یو پیرو اغل دوا موریدان راغلل او اغوی د دغه پیر نه لاس نیوا وکړه، بیعت یې نه وکړه او چې سبقونه به روزانه ورته بدلول، وظیفې به بدلولې. اخیری ذکر یې دا و چې تاسو به روزانه مراقبه کوئ. مراقبه دې ته وایي چې بنده سر ښکته کي، سترګې پټې کي او د آخرت په باره کې سوچ کوي، دې ته مراقبه وایي. بندا په تنهایی کې کېناسته، سترګې پټې کړې، خوله یې بنده کړه او سر یې ټیټ کړه او دغه تنهایی کې دی دا سوچ کوي چې ما الله ویني، د آخرت باره کې سوچ کوي، نو دې ته مراقبه وایي. بیا پدې کې اخیری سبق د مراقبه معیت قلبی وي چې بنده دا سوچ کوي، روزانه یو غنټه مراقبه کوي او دا سوچ کوي چې ما سره الله موجود دی او ما ته ګوري. نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وای دغه پیر خپل دوه مریدانو ته دا اخیری مراقبه او دا اخیری ذکر ورکو، وای روزانه دا مراقبه کوي چې د دین فارغ شي او راشي نو پیر صاحب به ورته اجازت ورکي، خلافت به ورکي، پټکی به ورپسر کې او خپل نماینده به کی او تبوي اوس ته د خلکو اصلاح کوا، خلکو له ذکرونو وظیفې ورکوا. نو دغه پیر صاحب چې د خپل مریدانو له اخیری ذکرونه ورکړل د مراقبه ناغي لاړل وتوي سلوي خرزه پس راشه. نو دا مریدان واپس چې سلوي خرزه تیرې شوې راغلل، د پیر صاحب ته وی صاحب تا چې کم اخیری ذکر را کړو هغه ذکر مونږه سر ته ورساو. وای د پیر وی چې زه د دوه مریدانو نه امتحان اخلم چې اسنه زور له خلافت ورکم، پټکی ور پسر کم، خودوی به اهل ني، اسنه چې غیر اهل تزو نا اهل تا پټکی پسر کم، ندوی به بیا نقصانو کی. د امتحان ولا اغشتا یو دوه د چرګي بچی راواغی، چرګوټی راواغشتل او دوه چړې هم د مریدانو لور کړې، یو چرګوټی او یو چاړې یو مرید له لاس کې ورکړه، بل چرګوټی او بل چاړې بل مرید له لاس کې ورکړه. وای دا چرګوټی بوزه او باروزه داسې ځای کې علال او ذبح کې کم ځای کې چې اس حکم ني، نو یو خوا لاړو بل خوا خډې رشیبتی رشوا. اخر کې یو مورید راغ چرګوټي علال کړي دي او بل مورید چې راغ چرګوټي جمدې راوستو. نو دا پیر صاحب د یو مورید نه تپوس کې تا دا چرګوټي کم ځای کې علال کو؟ وی پیر صاحب تاسو حکم مو چې داسې ځای کې به حلالې چې هغه ځای کې ای سوکم نه یوازې سوک چې دیو نه ویني حلالې کا. نو دغه مرید وتوی وی ساده حکم مطابق داسې ځای چې التشا په مخه مې وکتل ای سوکم نو، اخوا دی خوا مې وکتل چې سوک نو زر مې په چاړه راخ کا لال پکو. دا بل مرید چې دینو دی د پیر صاحب مخې ته وړاندې شو، پیر صاحب تپوس کې لکه تا ولې حلال نه کو؟ نو دا بل مرید ورته وایي صاحبه ستاسو حکم و چې دا چرګوټې به داسې ځای کې حلالې چې هغه ځای کې د هیڅ څوک ونه ویني، خالی ځای کې به حلالې چې څوک دې مونه ویني. نو ما هر طرف ته وکتل چې لیدم نه، خو یو ذات داسې دی چې هغه لیدم، الله رب العالمین خو لیدم. او پیر صاحب تاسو حکم و چې هیڅوک دم اونه ویني حلالې به، نو پاغې کې خو الله م راغی، نو چې الله م نه لیدم ما به حلال کړو، خو الله خو داسې ذات دی چې هغه نه خو نه پټېږي، الله لیدم ځکه مې حلال نه کو.
امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی دغه کم مورید چې چرګوټي لال کړي وغه ته دی پیر صاحب وی دا ټول ذکرونه دی بیا د سره کا ستا پورا توجه نه د برابر شوی ستا اسلام نه شوی چې غني الله هر ځای کې موجود دی خوار نشي تا خو وظیفه موکړه چې الله ما ویني او هر ځای کې موجود دی او ته بیا مو چې هغه ځای کې مې لال کو کم ځای کې چې سوک نو ولې الله نو سو او دی بل ته پټکی ور پسر کو خپل جان نشین او ګرځو خلیفہ کو وی ته خلکو اصلاح کوا ستا توجه برابر د چې الله موجود دی او ما ویني نو که زمونږ استاد دا یقین او عقیده جوړه شو چې دې ځکه الله ګوري شپه کې الله ګوري روز کې الله ګوري هر حالت کې الله ما ویني چې داسې د سوچ پیدا شو داسې عقیده د پخه جوړه شو نو بیا به کلم د ګناهکار درنو نشي मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।